دا حدیث روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بہترین حدیث ہے۔ ابو ہریرہ سے فرمائی ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجہ صیام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کل یوم یعدل بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ یعدل بلیلۃ القدر۔ حضور مبارک سے فرمائی، ابا ہریرہ فرمائی چې دا کومي لس ورځې دي، دا کومي چې روانې دي د ذوالحجې، اے صحابه او زما امتیانو، په غون کال کې چې څومره کال دی، په ټول کال کې د دغه لسو ورځونه محبوب او نږدې داسې ورځې نشته چې په هغه ورځو کې د دغه ورځونه الله جل جلاله ته نیکی زیاته محبوب وي، څومره نیکی چې رب ته په دغه لسو ورځو کې محبوب ده، داسې ورځې رب په غون کال کې نورې نه دي پیدا کړي۔ نبی علیہ السلام فرمایي نشته چې څومره دا ورځې الله ته څه دي محبوب دي، او په دغه لسو ورځو کې نیکی کړل الله ته څومره محبوب ده۔ حضور مبارک فرمایي په غون کال کې نور ورځې داسې نشته چې د هغې نیکی د دغه ورځې د نیکۍ نه څه بهتري نشته۔ او بیا څه فرمایي؟ بیا فرمایي حضور مبارک صیام کل یوم یعدل بصیام سنه، د دغه لسو ورځو یو روژه چې کوم یو انسان یو روژه ونیوه رب د رضا لپاره ونیوه، ځان یې وږی تږی که د رب دپاره، حضور مبارک فرمایي نن یا سبا نه، نن یې ونیسه، سبا یې ونیسه، تر هغه یوم النحر پورې، یعنی په لسو ورځو کې په دغې 9 ورځو کې نه، ځکه یوم النحر اختر په ورځ باندې روژه نی، په حدیث کې من راغلی دا کوم چې ډومبی 9 ورځې دي یوم عرفې پورې، که په دغه ورځو کې یو روژه چاونی و نبی علیہ السلام فرمایي دغه یو روژه د یو کال د روژو برابر دی الله په نسبت باندې۔ صیام کل یوم یعدل بصیام سنه، یو دا امام ترمذی او دا حدیث امام ترمذی روایت کړي، په ترمذی کې صحیح ستو حدیث ته دا څه اطراف یا دا څه غیر معروف او مشهور کتاب نه، ترمذی حدیث ته چا چې یو روژه ونیوه په دغه ورځو کې دا برابر دی د الله په نیز باندې د یو کال د روژو۔ او بیا فرمایي وقیام کل لیلۃ یعدل بلیلۃ القدر، او چې کوم یو انسان په دغه لسو شپو کې په یو شپه باندې عبادت وکړ، 2 رکعاتا 4 رکعاتا، محبوب علیہ السلام مبارک میں فرمائی چې د ذوالحجې ډومبنۍ لس شپې چې نن د هغې دویم دی ورځ یې دویم ده بیګاله چې کومه شپه انشاءالله را روانه ده، یا دا نور شپې چې کومې لس شپې دي چا پکې یو شپه عبادت وکړه الله په نیز باندې داسې شوال لګاده چې په لیلة القدر شپه باندې د الله جل جلاله عبادت وکړه۔ او لیلة القدر شپې لیلة القدر چې ده خیر من 1000 شهر، د 1000 میاشتو د هغې د شپو د عبادت نه څه ده بهتر ده۔ او اوس که یو انسان په هر شپه باندې عبادت وکړه نو دا داسې شو لږه 9 ځل یا 8 ځل یې چې لیلة القدر په شپه باندې د رب لا یزال عبادت کړی دی، په زرګاو په سونو کلونه راځي دا ډېر زمونږ ستاسو دپاره د الله د طرف نه یو پیکیج دی چې مونږ تاسو له د هغې نه فایده اخیستل پکار دی۔ او قیام چې کوم دی ته داسې قیام مه کوه که ستا تابیا نه وي چې ته 100 رکعاته وکړې او ته 2 رکعاته وکړه، 2 رکعاته وکړه، دا هم قیام دی، په اخلاص یې وکړه، په محبت یې وکړه، د الله جل جلاله د رضا دپاره یې وکړه، په 15 منټه کې 2 رکعاته وکړه ودشه، دا 2 رکعاته قیام ستا داسې دی لکه رب لا یزال ته چې ستا په لیلة القدر شپه باندې عبادت کړی، رب فرمایي ما ته 2 رکعاته د ستا په لیلة القدر باندې قبول دي بس۔ نو ما ته په لسو شپو کې یو روژه ګرانه دی شو نیوی، مونږ او تاسو رب لا یزال مومن بنده مسلمان ته نور نیکی څومره اسانه کا، تاسو وایي زی څومره اسانه کا چې ستا یو روژه رب فرمایي ما ته 365 روژې قبولی دي، ما ته یو کال روژې قبولی دي،
ستا د یې شپې د 5 منټو قیام رب می فرمایي ما ته لیلۃ القدر په شپه باندې قبول دی. ذات راته وخایا، یو شخصیت راته وخایا چې دومره پکج یې تعالی کړی، یو دومره نرمي تا سره کړي چې زما استاد دا ټوټه پوټه عبادت هغه په 365 قبول کړی یا دومره چې اتیاو کلو باندې قبول کړی. کدا ذات او نرمي کا ماتا ما او تا سره دا ذات د رب لا یزال جل جلاله ذات څوک تا سره کا چرته بلار درته ویلي چې ستا 1 روپۍ ماته په 365 باندې قبول ده، ستا 365 روپۍ ستا پلار ته په یو باندې قبولې ارته یې کنه چې دا خدا 1000 روپۍ خدا داسې نن سبا لګا 100 روپۍ راکمیا چې ستا پلار ته 1000 روپۍ په نن زمانہ کې دا په 100 باندې حسابي کمیا پته ولګیدا چې دا رب تا سره د پلار نم ډیر مینه کاو، دا رب تا سره د خپل مور نم زیاته مینه کدا یا رب نه زیاته مینا خپل بنده سره چې څومره کا بل ذات نشته چې رب لا یزال قدر تا سره مینا او محبت وکړه. دومره فضیلت د دغه د ذوالحجې د ورځو د روژې او د شپې د قیام دی.